نن چې محترمه زمونږ کومه وظیفه ده انتهایي مجربه ده او دغه رنګې د شب قدر د شپې سره ډیره زیاته خاص ده. کم نارینه یا کم زنانه چې دا وظیفه وکړي الله پاک ور دوی هر قسم حاجت پوره کړي. یاد ساتئ محترم، کو نن د چا د عمل پاته شو نو سبا هم کولی شي. لکه سبا 27 رمضان دی، په هغې هم کولی شي. که څوک دغه 2 رکعته نفل وکړي د خپل حاجتونو دپاره الله پاک به پوره کوي ولا. که څوک دغه نفل وکړي د خپلو مشکلاتو دپاره الله پاک به له مشکلات د حل کوي. یاد ساتئ محترمو، ډېره زیاته عظیم شان او ډېره زیاته بهترینه او ډېره اعلی شپه ده. ځکه چې څومره مفسرین یې او خصوصا ابن عباس رضی الله تعالی عنه او په دې باندې قسم خوري چې شب قدر شپه دا 27 رمضان شپه ده. نو نن محترمو تاسو ډېر زیات خوش قسمته چې الله پاک ژوندي کړی. یو قسم لا الله پاک موږ تاسو له ژوند راکو، په ژوند کې زموږ ستاسو رمضان رالی، بیا پکې شب قدر رالی. کوشش وکړو بېګار دا وظیفه هماها وکړو. دا وظیفه دا زموږ محترم دا مس نه شي، خو دا زموږ نه مس شوله نو ډېر زیات خیر نه موږ دا محرومه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. د ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو خویندرونو، نن د شب قدر شپه ده او په دې شپه باندې دا وظیفه تاسو کوئ. انشاءالله عزیز تاسو به حاجت پوره کیږي. هغه ناممکن حاجات چې لا اوسه پورې نه دي پوره شوي، هغه ناممکن مشکلات چې اوسه پورې نه دي ختم شوي، هغه دعاګانې چې تاسو اوسه پورې غوښتلې دي نه دي قبول شوي. انشاءالله عزیز تاسو دا 2 رکعته نفل وکئ او په دې طریقې وکئ. انشاءالله الله پاک ستاسو هره مسله دا به حل کړي. که ستاسو مسله د رشتې وي، که د کاروبار وي، که حاجت وي، که مشکل وي، که رزق وي، که پیسې وي، که دولت وي، که نوکري وي، دغه رنګې پرسکونه زندگی وي، انشاءالله عزیز الله پاک به تاسو له هر څیز دا محترمه په ښه طریقې سره بهترین طریقې سره درکوي. او تاسو دا وظیفه وکړئ په ښه طریقې سره، انشاءالله عزیز 100% ګارنټي در کوم الله پاک به ستاسو هره مسله دا به حل کوي. محترم مسلمانانو، دعا وکئ او د شب قدر شپه هم ده. یا الله څومره کسان دي ذکر کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، څوک پکې سولار تسبیح مونځ کوي، څوک پکې ذکر اذکار کوي، څوک پکې د خپل یو مسلې دپاره، د مقصد دپاره، خواهش دپاره یا مشکل دپاره، یا الله څوک څه ذکر هم کوي. خاوندګان دوی تمام حاجتونه پوره کړه. ربه دوی تمام مشکلات د ختم کړه. ربه موږ ډېر زیات ګناهګار یو، موږ ډېر زیات خطاکار یو. زموږ هر خطا معاف کړه، زموږ هر ګناه دا معاف کړه، زموږ هر حاجت دا پوره کړه. مخلوقات ته موږ مه حواله کړه. ربه څومره بیماران دي هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړه. امین ثم امین. ربه څوک د رزق دپاره ګرځي در به در باندې، څوک د خوراک دپاره، د څښاک دپاره، دیاړۍ دپاره، نوکري دپاره، ربه هر چاله د خپل در نه د شپې په خاطر باندې دا ورکړه. د چا ژوند کې تیرې دي ربه حناګانې پکې راوله. څوک په داسې ناممکن مشکلاتو کې سر دي، دومره په څه حالاتو کې دي ربه ته د ښکاري دغه څه حالاتو له ختم کړه. امین ثم امین. محترم مسلمانانو، بیګانې کومه شپه ده دا نن چې کومه شپه ده محترمو، کوشش وکړئ په دې کې تاسو د قرآن تلاوت وکړئ، په دې کې نفلونه وکړئ، ذکر وکړئ، اذکار پکې وکړئ، دغه رنګې سولار تسبیح مونځ پکې وکړئ او دا وظیفه پکې خاص کار وکړئ. انشاءالله عزیز د رب نه امید ساتم چې ستاسو مسله به حل کېږي، ځکه چې ډېره زیاته بهترینه او اعلی شپه ده. ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به د 2 رکعاتو نفلو نیت او تړی نیت کوم د زړه د الله څخه 2 رکعاته نفل مونځ ادا کوم په دې ارواح پر ذات خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. تاسو به سبحان وای، اعوذ بالله، بسم الله او سوره فاتحه. ورپسې به تاسو الم نشرح لک صدرک، څوک ته سورۃ الانشراح هم وای او څوک ته سورۃ الم نشرح هم وای، دا به یو پیر وای. ورپسې به تاسو 3 پیری سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد وای.
ورپسې به تاسو رسو کوي چې انا انزلناه فی لیلة القدر. دا صورت لږ دی، که چاته ورځي نو یاده کوي، لږ دی. په مانځه کې تاسو رسو کوي دا 27 پیرې ووایي، 27 پیرې په یو رکعت کې ووایي. دغه رنګه رکعت برابر شو، بیا ته پاڅېدلې، دویم رکعت الحمد به ووایې او بیا به الم نشرح صورت به یو پیرې ووایي. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې قل هو الله احد ووایي او 27 پیرې به سورة القدر ووایي. انا انزلناه فی لیلة القدر. دا مو ویلي، 2 رکعته برابر شو، د هغې نه بعد استغفار وکړه، د هغې نه بعد درود شریف ووایه او دغه رنګې دعا وکړه. خو داسې دعا وکړه وجاړه خپل رب ته، وجاړه دومره وجاړه چې الله پاکه تا باندې رحم راشي او ستا حاجت دا پوره کړي، ستا دعا دا قبوله کړي. محترمو کوشش وکړئ چې څومره کسان دا ذکر کوي، څومره کسان وظایف ګوري، څومره کسان الله سره تعلق ساتي، ټول ته دعا وکړئ. څومره کسانو نن دا ذکر وکړو، د ټولو ته دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو دعاګانې قبول کړي. نو ستا دعا پکې هم دا قبلېږي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.